بجټ وته ټول عوام په دې انتظار وو چیرې عوامو ته به کې 70 روپۍ خیر راوځي. خو د افسوس مقام دا دی چې بجټ ووتو خو عوامو ته پکې د ریلیف څه اعلان ونه شو. دغه بجټ له خو دوی عوامي دوست بجټ نوم ورکو، خو آیا عوام دغه بجټ خوښوي او که نه؟ آیا د دې بجټ نه دوی مطمئن دي او که نه؟ خپله رای را سره په کمنټس کې شریک کړئ. سلګ غونډې ډیټیل در سره د دې بجټ اقدمه په دې ویډیو کې، خو کمنټس کې تاسو خپله رای لازمي راکړئ چې آیا تاسو د دې بجټ نه مطمئن یې او که نه. دلته وګورئ ملګرو، د افسوس مقام خدا دی جمهور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نئے مالی سال کے بجٹ کی تفصیل، ٹوٹل ٹیکس کلیکشن 9200 ارب، قرض و سود ادائیگی 7300 ارب، دفاعی بجٹ 1800 ارب. څومره د افسوس مقام دی، ملک پاکستان د مسلمانانو ملک، خو د سود پکې اړو څه خیال ونه ساتلی شو. چیرې په دې سود باندې لږ غوندې مونږ خیال وکړو، کیدای شي د دې سره دا ملک پاکستان اوچت شي. اللہ جل شانہ فرمائی چې سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہے. نو بس کیدای شي د دوی نه آخرت ایر وي، چیرې مونږ به ځو د دې دنیا نه سترګې به م پټېږي، هلته به تکه توره تیارې وي، بیا یو جهنم د دې مسلمانانو دپاره هم جوړ شوی دی. هغه مسلمانان چې کوم د دین او د اسلام دفاع نه کوي او د دغه احکاماتو خیال نه ساتي. څومره د افسوس مقام دی چې بجټ ووتو، خو په بجټ کې د مدرسو دپاره د هغې طالب علمانو دپاره چې هغوی علم کوي، هغوی حفظ کوي، د هغوی دپاره پکې د روپۍ اعلان ونه شو. بله ملګرو راځو عوامو دپاره پکې څه ریلیف میلاو شو. نو زه تاسو ته دې سیټ کې ښیم چې تعلیم کے لیے 82 ارب، صحت پر 26 ارب خرچ ہوں گے. په تعلیم باندې به 82 ارب روپۍ خرچه کیږي او په صحت باندې به 26 ارب روپۍ خرچه کیږي. یو څو ورځې مخکې یو ورور زما سره رابطه وکړه د شانګلې دی، وایي نوید بی ماشومانو هرتال کړی دی. د غټو خلکو د هرتال به م اورېدلي، خو د ماشومانو د هرتال به م نه اورېدلي. چېرې ماشومان هم هرتال کوي، د څه دپاره یې هرتال کړی؟ ما ته وایي نوید بی دلته سکول دی په شانګله کې، او وایي د هغې ماشومان نن دویمه ورځ ده که دریمه ورځ ده چې په سټرایک باندې دي، چېرې زمونږ دا سکول دی جوړ کړی شي. په پاکستان کې څومره ماشومان هغوی بېروزګاره ګرځي، هغوی هوټلو کې نوکریانې کوي. دې سیټ کې تاسو ته دا ویډیوګانې ښکاري، دا تصویران درته ښکاري د هغه ماشومانو د سټرایک. نو په تعلیم باندې 82 ارب روپۍ ایله بیله، او په صحت باندې چې نن سبا تاسو وګورئ چیرې د هر انسان ته تکلیف دی. پکار دی چې صحت او تعلیم له په دې کې ډېر اهمیت ورکړی شوی وي. نو که چېرې افسر افغان صاحب زما دا اواز اوري، اوس به ډېر په ما باندې تنقید کوي چې افسر افغان دومره وزګار نه دی. بالکل به نه وي وزګار، خو د شانګلې د دغه سکول دپاره پوسټ وکړه یا لاړ شو د دغه ماشومانو دغه سټرایک چې کوم دی چې د هغوی سکول وران دی، هغوی په ټینټونو کې هغه سبق هغه تعلیم حاصلوي. څومره د افسوس مقام دی چې په دې ملک کې د تعلیم سره د ماشومانو شوق شته، خو هغوی له سهولت نشته. نو پکار دا دی چیرې دغه کم کسان دي چې دوی په زور باندې دا ماشومان سکول ته بوتلی، چیرې دا ملک د تعلیم لحاظ سره اوچت شي. ماشومان په خپله په شوق باندې سکول ته ځي، خو د افسوس مقام دا دی چې د هغوی چې کوم سکول دی په شانګله کې دغه سکول وایي د دې څومره وخت وشو چې کله وایي موږ سټرایک وکړو، نو وایي که چې کوم ټیکهداران دي هغوی راشي څه لږ ډېر لاس ماس پې ووایي زموږ د هغه سټرایک د وجې، او وایي بیا یې پرېږدي. نو ماشومان په ټینټونو کې سبق وایي او اوبه د باران هغوی ته په دغه ټینټونو کې ورننوځي او دغه چټیانې لمدوي. نو زه درته ریکویسټ کوم عاجزانه غوندې چې کم از کم په دې تعلیم باندې او په صحت باندې ډېر خیال ورکول پکار دي. که چېرې دغه بجټ ووتو نو دا بجټ د چا د پوستکي نه وځي؟ د عوامو د پوستکي نه وځي. که عوام دلته کې یو انډ اخلي یو وړوکی ماشوم یو د چپسو ګوتۍ اخلي، نو په هغې کې هم ټیکس دی. خو دلته کې دغه غریبو عوامو په ټیکس په پیسو باندې خو مزې کوي، خو د افسوس مقام دا دی چې بیا په بجټ کې د دغې عوامو دپاره څه معمولي ریلیف هم نه. 82 ارب روپۍ دي، ټیک ده، دا د سکولونو دپاره وقف شوي دي. چیرې په دې باندې به سکولونه او تعلیم له مونږ ترقي ورکوو، خو د افسوس مقام دا دی چې بیا دغه 82 ارب او 26 ارب د تعلیم هم د صحت دپاره دي، دا هم نه میلاویږي. که دلته کې یو ټیکهدار له ټیکه ورکړي د سکول، چیرې ته دا سکول جوړ کا په سرکاري پیسو باندې جوړیږي، نو د افسوس مقام دا دی چې په هغې تخمینه لاګت چې کوم بورډ لګېدلی، نو چې سکول په 10 لکه روپۍ باندې جوړیږي، نو دوی پکې څو لیکلي؟ 60 لاک 70 لاک بلکې 1 کروڑ روپۍ په هغه بورډ باندې لیکلي.
نو دلته دا 82 ارب روپۍ چې د تعلیم دپاره کم بجټ کې راغلی نو دا هم ګورئ لږي نه تعلیم دپاره به څه خیال نه ساتي دا پیسې به هم دغه خلک بیا په جیبونو کې واچوي څومره د افسوس مقام دی حکومت نے P1 کا 2000 روپے کا ٹیکس لگا دیا ګرمي ده ډېر غریبانان به داسې وي چې هغوی به بغیر د پکي نه ژوند تیری د پکي سهولت په هغه غریبانانو ته نه په یو پکي باندې 2000 روپۍ ټیکس ولګېدو څومره 2000 روپۍ ټیکس په یو پکي باندې د دې 2000 روپو د ټیکس نه علاوه هم یو غریب سړي ځان له پکې نه شو اخیستی خو که زه چېرته چا نه قرضدار کړی او پیسې جمع کړي نو اوس ورسره 2000 روپۍ به نورې د چا نه رالي نو هله به ځان له پکې اخلي چې لږ غوندې سهولت ورته جوړ شي یو افسر نه وایي یو غریب سړي تپوس وکړو وایي سر څنګه موسم څنګه دی ګرمي خو ډېره نه ده نو هغه افسر ورته په خندا شو چېرې زه خو ګوره د ګرمۍ نه یم خبر ځکه چې زه کله ګاډي ته وخېږم په ګاډي کې ماته اے سی لګېدلی بیا چې کله دفتر ته لاړ شم آفس ته هلته هم راته اے سی لګېدلی چې کله د دفتر نه راوځم واپس ګاډي ته وخېږم نو بیا هم اے سی دی بیا چې کله په خپل کور کې په ګیراج کې ګاډی ودروم نو بیا په کور کې هم اے سی دی نو زه خو د ګرمۍ نه یم خبر نو دا خلک به دې څه خبر شي چې دلته د 2000 روپۍ ټیکس په یو پکي باندې لګې دغه پکې خو غریب سړی اخلي ته خو ځان ته اے سیګان لګولی دي څومره د افسوس مقام دی چې دلته کې دوی چې کوم پروټوکول دی سرکاري ګاډو ته کم تیل اچولی کېږي په هغې باندې پکې د سره څه خبره نه ده شوي چې لکه دا چې کومې خرچې دي نو دا راکمې کوي دلته به دغه خرچې دغه چې کومې پیسې دي دا به موږ عوامو ته وباسو نو خپلې چې کومې خرچې دي د پروټوکول کاري ګاډي دې باره کې پکې هېڅ خبره نه ده کړې هغې دپاره هم پکې ځان له پیسو اعلان وکړو چې دومره خرچه به پرې راځي دې سیټ کې تاسو ته ښکاري وزیر اعظم هاؤس کے لیے 62.53 کروڑ روپۍ دا به چې کوم وزیر اعظم هاؤس کې کومه خرچه ده که نه نو دا یې هغې ته ویستې څونه ویستې 62 کروڑ روپۍ وزیر اعظم هاؤس کی گاڑیوں کے لیے 7.16 کروڑ روپۍ د گاڑو د پاره ورته صرف 7 کروڑ روپۍ ویستے وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کے غیر ملکی دوروں کے لیے 4.37 ارب روپۍ 4 ارب روپۍ یعنی 400 کروڑ روپۍ چې تاسو ته ما پرې تېرو شوي ویډیوګانو کې مې یو خبره کړې وه چې وزیر خارجه صاحب بلاول بټو زرداری صاحب 42 غیر ملکي دورې وکړې څومره 42 غیر ملکي دورې نو د هغه غیر ملکي چې کومې دورې دي او کومه کابینه به ځي په یو جاز کې بیا پوچ په نیکه ساټي اکثر پکې 100-200 کسان هم لاړ شي نو د هغوی دپاره څومره پیسې ویستې 4 ارب روپۍ هغوی له ویستې چې تاسو پې ځان له خپلې چکرې وښئ د ملک د دفاع دپاره څومره پیسې ویستې بجٹ میں دفاع کے لیے 1804 ارب روپے 1800 کروڑ روپۍ کومې ادارې دي زموږ اسټیبلشمنټ دی آرمي دی نو د هغوی دپاره چې کوم بجټ دی نو هغې کې ویستلې بل ملګرو خلک دا وایي چې یاره دا د آی ایم ایف بجټ و آی ایم ایف چې کوم شرطونه دلته پاکستان ته ایښودي وو نو دا د هغې شرطونو مطابق دوی دا بجټ پاس کو خو د افسوس مقام دا دی وزیر خزانه صاحب اسحاق ډار صاحب دا خبره کوي چې آی ایم ایف هر یو شرط موږ ومنو اوس ګورو چې آی ایم ایف دوی له پیسې ورکوي او که نه نو که نوي اپډیټ وی تاسو سره به هم شریک کړی وی خو د بجټ چې څنګه پاس شوی دی او د بجټ خبر راغلی دی نو ټول سیاستدان داسې غلي شوي دي چې د چا د خولې نه خبره هم نه راوځي نو داسې څه نوی خبر د سیاسي چې کومې هلې ځلې دي د هغې حوالې سره نشته دی که نوی کوم اپډیټ راغی نو بیا به ستاسو سره شریک کوو د بجټ حوالې سره خپله رایه په کمنټس کې لازمي شریک کوئ اسحاق ډار خو به وایي چې دا عوامي دوست بجټ دی خو چې عوام یې هم پاس کي چې کوم تاجران دي د پاکستان د هغوی هم دغه رایه راغله چېرې زموږ دپاره په دې کې څه ریلیف نشته دی نو تاسو وایئ د بجټ حوالې سره کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې یو اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دي وي آباد دي وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دل وي الله